بعضو کتابونو کې 77 صفحه ده اصول تخریج دراسة الاسانید او دلته چې دی زما په دې کتاب کې 75 دا د زړې نسخې چې دي مفتاح سنن ابن ماجه. نو سنن ابن ماجه مفتاح یعنی کنجی مؤلف دی هغې واضح و هذا المفتاح کذلک مرحوم د دې وضع کوونکي هم د دې مفتاح مرحوم محمد فؤاد عبدالباقی دی رحمه الله. وصفه بیان دی هغې دا دی هذا المفتاح کسابقه اذن فی وضعه و ترتیبه گویا کہ ترتیب اور وضع لحاظ سرا د سابق کتاب شانتی مفتاح دے. فقط فحرس المؤلف فی هذا المفتاح په دې مفتاح کې چې مؤلف رحمت الله علیه فرض ذکر کړی د احادیث کولیو چې هغه مرتب کړ دی هغې لره په ترتیب د حروف معجم سره بالنسبة لاول الکلمه اول کلمې په اعتبار سره فی الحدیث په حدیث کې فذکر اطراف هذه الحدیث نو بیا د طرف ته حدیث ذکر کړی دی و اشاره امامها او د هغې مخامخ چې د اشاره کړ دا رقم د حدیث سره تسلسلی مسلسل رقم د حدیث فی سنن نفسها په نفس سنن کې وقت جعل هذا المفتاح فی هذا الكتاب لیکن دا مفتاح په کتاب په آخر کې لګول دی د کتاب تعارف ته کوي. سنن الذي تولى تحقیقه یعنی هغه سنن چې د هغې تحقیق اوچت کړ دی او ترقیم یې کړ دی لمبر وایس نمبر پې لګول دی تعلیق کړ دی علی په هغه باندې دا مفتاح مفید دی یسیرو الالباس اسانی په تلاش کوونکي باندې اصول حدیث ته باسرع وقت یو سړی چې د اصول حدیث تلاش کوي که نه هغه به فوراً وقت سره چې دی هغې ته به ورسي. عدد د حدیثو دی یبلغ عدد حدیثو 3100 حدیث دی علی وجه التقریب تقریبا علی حین بلغ عدد حدیث سنن ابن ماجه په دې حالت کې چې سنن ابن ماجه حدیثو تعداد کلها چې 4341 حدیث دی په اعتبار د ترقیم د مؤلف مفتاح سره. ورپسې د الفصل الثالث الطریقة الثالثه درېمه طریقه التخریج عن طریقة معرفة کلم یقل دوران علی السنة من ای جزء من متن الحدیث. دا یو دویمه خبره ستاسو وړاندې کوي وی تخریج عن طریق معرفة کلمتین تخریج په طریقې سره چې تا ته پہچان حاصلي دیو کلمې یقل دورانها چې دغه دوران ډیر کم یا علی السنة په زبانونو باندې من ای جزء من متن الحدیث متن حدیث چې کم یو جز نوي ویستعان فی هذه الطریقه او په دې طریقه کې به مدد اغوستې کېږي په کتاب معجم مفهرس سره لالفاظ الحدیث النبوي. په دې لپاره به یعنی د معجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي باندې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي د هغې نه مدد اخلي ویلې که وصفا کاملا له او د هغې وصف کامل بیان کامل ستا مخامخ دی. المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم هو معجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي الموجوده في 9 مصادر بل نه مصادرو کې د من اشهر مصادر السنه د سنت د مصادرو اصلیونه چې مشهور دي لکه غدا دي یو کتب سته دي شپږ کتابونه صحیح سته چوت وي یو موطا امام مالک ته مسند احمد دی او مسند دارمی شپږ هغه درې دا نه وقد رتب هذا المعجم ونظمه لفيف من المستشرقين او ترتیب کړی دی معجم تنظیم کړی دی لګول دی لفیف د مستشرقین نه ونشره ګوره دا د انګریزانو په کار کړی دی ګوره دا د انګریزان یو پروفیسر دی هغه په دې حدیث باندې کار کړی دی لکه دا ونشره احدهم او بیا په هغې کې یو دی نشر کړی دی دا کتاب نشر کړی هو دکتور الن جان ونسک دا په انګریزي کې دغه نوم دی ارن جان ونسک 1939 کې چې دا استاد العربیه بجامع لیدن لندن په جامعه کې د استادو دا انګریز وذلک بمطبعه بریل ادا چې د ایډیشن د بریل دی بریل کلی دی بمدینه لندن به هولندا وشارکم فی اخراجی د دې په اخراج کې شریک شوي دي و نشره د په نشر کې مرحوم محمد فؤاد عبدالباقی هغه هم په دې کې باندې کار کړی لکه وقام هذا المشهور بمساعدات مالیه او دا مشهور کار دا د دین کار چې په مساعده مالی سره شوی دی د مجامع عالمیونه چې برطانیه کې دی او د امریکیه د دې علاقو چې کوم تنظیمونو اسلامي دا غو دا کار کړی او سویدیه هولندیه ولنسکیه ها والک فاسین والهیئة الهولندی للبحث العلمی بحث علمي لپاره یعنی والاتحاد الاممی لجامع العلمی دې کسانو چې په دې باندې الحمدلله کار کړی و يتألف هذا المعجم من 7 مجلدات او مؤلف کېږي دا معجم د 2 مجلداتو نه زحمتن غټ غټ ایډیشن والا تو بیا اول سنه سن 1936 کې اول شایع شوی دی و تو بیا مجلد الاخیر آخری جلد جو ہے جو ثابت چوت ہوئی سن 1969 کې فکان مدت طبیه 33 سنه درې دیش کال په لګیدلی ولم تطبع مع الكتاب مقدمه لیکن کتاب سره مقدمه نو شایع شوی تبین فيها طریقه ترتیب الكتاب چې باقي وضاحت شي ترتیب دی کتاب او تنظیم دیغه وما ادري ما السبب پته نشي سبب یسو
ما ان الکتاب خاصه ماسل ہے باوجود دې چې کتاب کې زیات حاجت ته الیها دغه ته الا مقدمه خان نو بیا فی اول مجلد سابع شایع شوی دی په اول مجلد سابع کې بعض تنبیحات اشارات شوي دي و بیان نظم ترتیب الالفاظ هغه کې ترتیب د الفاظ او تنظیم بیان شوی دی و مواد هغه مواد فيه ما دلیل المراجعات بعد رهنمای د رجوع کوونکو لكن هذا تنبیحات والاشارات لیکن دا تنبیه اشارات غیر کافی دی و فيه واضح کبیر په دې کې غټ شگاف ته او ترتیب د مواد معجم تقارب قریب دی طریقه ترتیب معجم لغویه بشکل عام لكن ليس للاحرف وما شابه نشته حرف بلا چې دغه مشابه ولا الاسماء ولا العلام نه اسماء لپاره علام لپاره نه افعال لپاره التي يكسر ورودها چې هغه زیات ورود وي لکه قال لفش وجاء شو وما تصرف من هغه چې ګردانی کې دینه ذکر فيه ذکر هغه په دې کې یندا ډیر کم دی لکه په دې کې وکثیر ما يحيل من ذکر ماده من المواد الى النظر في مواد اخرى او ډیر کړه ته دوی چې د حواله ورکې په ذکر د ماده کې د مواد نظر ته په مواد اخرى سره لیتم استفاء دل باز دغه استفاء پوره شي او کله کله طلب کې مراجعه د احادیث نفیها کلمه من هذه الماده دغه ماده نفسها وهذا ما دعا كثير من المراجعين او دا چې دا خبره غوښته ډیر مراجعین چې یو کول چې نفیها نقصا کبیر او دا کوئی په دې کې غټ نقص دی ولی فانه لم فارض كثيرا ذکر د دې فرست ډیر نشي د الفاظ حدیث موجوده په کتاب کې التي التزم فرست الفاظها چې هغه التزام کړی د دې الفاظ او غفرس والحقیقت دا چې ان هذه الحالات دا حوالی چې دي لاسي من خاک ما کثرتها سره د کثرت نه تطبیع المراجع وترکبه یعنی د چې د مراجع لچ د تکاوت کې اچي وتربه هغه خاکلوت کوي وتاخذ من وقت کثیر په دې کې ډیر وخت لګي په بعض احیان په بعض وختونو کې وربما بساو کا یملو کله کله سره پریشان کی ويترك المراجعه او در مراجعه به سره پری دی ولا سره مطلوبه مقصود ته ونرسي وللن بعض الحالات طويله جدا بعض حواله ډیر وګدي دي فربما بساو کا حال المراجع یعنی حواله کې مراجعه لا ما يزيد الى 50 ماده کله کله 50 مادون زیات وي کما فعلا لکه څنګه چې دی لکه کما فعل مثل فی ماده قاتل اوس په قاتل کې دومره دغه فقط حال مراجعه الى مراجعه 68 ماده او بعض فی ماده القتال وبعض فی مواد متفرقه من الموجم کې نو دغه وجه نه چې د دې لکه دغه زیات وی کاش کې په دې مندا کار شوی دا با خوله کا لیکن په دې مندا کار نه دی شوی